امام ابو داود ته خپل زمانه یو صوفي راغی. صوفي خو تاسو پیژنئ ماډرن خلک، اگر چې تاسو په زبان کې ماډرن نه دي خو زموږ د تحقیق مطابق ماډرن. ورته وی حضرت د جبر ابار کتب د پیغمبر علی السلام د حدیثو درس ورکې چې زی خپل کړ. دا خو هغه زبانو چې دی په ټول عمر قال الله قال الرسول وی. ستا د خلینو خو منګ واوریدو چې تر به شرم به حیا او خصوصا به حیا خلکو سرازي او هغه تر مور خور ترور لور کنزل کې. او شیخ محمد ادریس تمام عمر او زندگی داغه د خپل نعمت سوق وخی چې چاته صرف یو کنزل اوریدل. الله من په ظاهر باندې رانیسی، یعنی که ز قاضی ماته د ظاهر گواہی حواله کړل او په ظاهر کې ما داغه بشان هستی نه دلیدلی، د پټو خبره ته الله نه درکړي، د پټو پتو په الله نه د لازم کړي. څومره خلک زموږ په دې معاشره کې دي د الله سره بډي تړل دي، جنگ ته بډي راوهل دي. د الله بندا مونږ ورته کافر ویلی نه، مونږ ته ظاهر گواه نه دی میلا. شیخ صاحب مونږ په گواه لیدل، په ظاهرم لیدل، چا چې ور سباتین کې زندگی دا غیو ته پاتره هغه استیوا. بهرحال زماده دی مراد او مقصد دا چې زمونږ سره وسم سم موجود دي، فکار دا چې مونږ دا غیو دفاع وکړو. مونږ د حنیف سے پشانتی نوجوانان تیار چې الحمدلله دا غیو هغه یو لفظ نماز لګټل. ما دا کس نه پیژاندو چا چې به حیا په خلاف په خیبر پختونخوا کې خپل مهنت کوشش ساتل. حنیف سے ځلنه مې ورته دعا وخته چې کله غیو دا وی چې شیخ محمد ادریس صاحب زمونږ فخر دی او موږ به خپل هر ممکن کوشش کوو چې څوک د حضرت په باره کې ګستاخی بی ادبی کوي موږ به هغه رانیسو. عام یو استاد شان نوجوان دی، نورم ډیر د نوجوانان ولی موږ د سیاستيان خپکو، موږ ګستاخی بی ادبی وکړو. الله یې زبر نوچت کما تاسو ته قدر نشته، زبر نوچت کما وابخله. زما جنت خو معمولی نه ده، زما خو نوري دنیا، زما خو نور جهانونه مشته، زبر په نوري جهانونو کې مقیم کم، زبر خوشاله کم. تاسو خفقو تاسو نه بیوالم. نن را شیخ محمد ادریس سے واغس زما د ذهن مطابق دا زمونږ ناقدره اغسته دي کېده شي چې حضرت شیخ صاحب دا دعا کړی چې الله تر اوسه پوری ما د دین خدمت کاو او عزتو، نن ستاد دین عزت پاتې نشو. داسې به حیا نوجوانان رال چې هغه ستاد دین عزت پرې نه خودو بلکې هغه قام پرستی را واغسته، هغه خپل ذاتی خیالات را واغستو او زما ذاتی چیلنج کو کېده شي دا غزله دا ګیله کړی و او د سیاستيانو دعا الله نه رد کړي. اسنه چې زمونږ حضرت شیخ قاسم صاحب الله واخلي په داسې کیس کې په خپل مرګ باندې لاړ شي د انسان اصل لګ مطمئن په دې باندې الان کې دا شهادت د ډیر خوشحالي پکاري په خپل مرګ چې لاړ شي د انسان زله په دې باندې مطمئني چې زمونږ تکلیف ورنکو. او شیخ صاحب خو زمونږ په داسې وخت کې لاړ چې زما د ذهن مطابق دا راځي بار بار چې یو ګیله کوي زمونږ چې دومره عمرم زما قدر وکړو، دومره عمرم زخه زما تندیخ کول کو، دومره عمرم زما سره محبت وکړو او چې ما یو حق پرسته خبره وکړه تاسو د ذهن خلافه، نو تاسو پاغه یو خبره په ما بس کنځلي وکړي. نوجوانانو د خبرې یو طریقه ده، ا طریقه ده سیده لکه چې مثال په تور باندې د شیخ صاحبنا شیخ محمد قاسم صاحبنا دامت برکاتهم العالیه یو درخواست کوم چې حضرت په دې مسله باندې خبرې پکار دین داغه دا طریقه ده چې ز سلام وکم، د سلام نه بعد حسب عادت احترام وساتم چې تاسو زمونږ نه خو خيارانې خپيږي عالم الدين تمام عمرم په منبر تیر کو د خلکو جرګې مرکیم وکړي، خو د موجوده وخت مطابق زما خیال او نظریه ده حضرت چې تاسو علماء کرام ته وای په تمام منبرونو باندې د سود خلاف وشي، په تمام منبرونو دامن خبر وشي، په تمام منبرونو باندې پلان کې کار جس داغي نه خلک خبردار شي، د الحاد ډیفینیشن خلکو ته خو دې شي، د پلان کې مسلې حقیقت خلکو ته خو دې شي. په دې انداز چې مونږ یو غټ شیخ ته وایو نه بسوک مونږ ته کنځلي وکي دا د ساقي جان صاحب ستا خو انداز غلط دی. مولا چرته داسې خبره دی
په تاریخ کې چې یو پلار خپل بچی ته کوي نو به سیام خان نو د خبرو خو یو عادت دی منګه تاسو دین نه منه کو چې منګ ته خبره مکوې مونږ مولیان یو منګه پیګو نه د خبرو یو ترتیب دی یو انداز دی خبري ډاکټر سفیان کوي خبري ډاکټر سفیان صاحب کوي تاسو یې لګواوري څومره په خوري اصول کې دن نه کوي خبري حنیف صاحب کوي تاسو ووري څومره په اصول کې دن خبري کوي خبري شبیر احمد صاحب کوي کم چې دغه بنیر سره تعلق ساتي څومره د اصول دن خبري کوي انټرویو کوي حضرت خبري یوسف جان صاحب کوي څومره په اصول کې دن خبري کوي منګه چرته پاغي اعتراض کړل اوف خبري ذاکر الله صاحب کوي کم چې د شیخ صاحب ډیر نږدې انسانو یار منګ چرته پاغي اعتراض کړل خدایو انداز د خبرو اصول برابر دي تروي برابر ده ساقي جان ته چې خبري کې ستاره خبرو ترو نه دي برابر ته په خبرو پیګې نو تا معاشره نه د پیجاندلی علیم سبا سنگری لیف تعلق ساتي د عام سړي سبا سنگ تعلق ساتي ته چې ساغ لایو بکواساتو کې به اغه اشیاء تر علماء سم اغه زبان استعماله او دا زمونږ نه برداشت کیږي نو وس بیٹا جاړ ان شاء الله تمام عمر ذلیلہ جاړ ان شاء الله ستا ذهن ته نه سکون شته نه ور تراشي زه چیلنج در کوم ستا ذهن بي سکون دي ستا ذات بي سکون دي ستا اولاد بستا مخالفي ستا به د ژوندۍ سکون ختميږي کته چړونه غوښتو راشه باچا خیل مولا بو پات په مخ ورته لاړ ورته کا څنګه چې ما تاسو ته وړاندې ویلو شیخ محمد ادریس زمنګ سره ژوند دی زکه بس سپه وسړی را پاسې دو او چا به دا مسله وکړه چا به لوټل تلال چا به غټ گاړه ورسره چا به بنگلې جوړ کړه چا به زوی ډاکټر دی چا به یو سویل چا به بل سویل ما درته وی کله چې ندا هستی او چاته شي بیا به تویني چې دا غزمه کوم د شپې جاړي وملې د جړای نور د زمکی جړا ته ستوي ته وبو جړا ته ستوي لاړې د لوی محدث نه الله محروم کړی او دا صرف د نعمت د ناقدرې په وجه دا صرف یو ذات نو دا یو نعمتو چې الله جل جلاله موږ ترا کړو کدس یو عالم په سعودي عرب کې ناستو او داغه په وړاندې 15000 شاګردان هر کال د صحیح البخاری پارغیدو هر سړی بر پاکستان او د پښتنو را پاسیدو ویره چې په سعودي کې یو عالم دی زموږ مليان ته وګوره تاسو شي زونه دي سعودي څومره لوی عالم دی لیکن دا حضرت زما استاد په دې ټاټ ناستو زما استاد په دې پښتونخوا کې ناستو زما استاد په دې ملک کې ناستو علن کې انډیا افغانستان تمام ممالک شیخ صاحب ته درخواست کړو چې راځ زمنګ علاقې ته نه ته زما استاد په دې غربت کې ناستو په دې قام کې ناستو زما استاد لپاره आवाज وچتا زما استاد خیر خوا حق خبره کوله نن چې زمنګ نه لاړ وس وګوره اندازه چې اسلام څومره کتب په کتب باندې په پښتنو کې را روان دي صرف او صرف د دقه ناقدرې په وجه نو زمنګ نه الله یو عظیم شخصیت واغس بس ته نور درته خص اول درته د التماس په ترو باندې درخواست وګڼه التماس وګڼه زماره طرف نه یو لفظ وګڼه چې دا کم هسته زما استاد ژوند دی د دې قدر وکا امن روس قیصه ده اول د دې قدر د نعمت وکړه ته قدر نه کې پامن ز سکو چې تر شیخ سے پزاد پس کنزلی کې هغه امن ز سکو هغه زندګۍ ز سکو چې زما ذات پکې ټارګټ کیږي زماره استاد او د شیخ ذات پکې ټارګټ کیږي او پاتې شو د امن خبره امن پدې ناراضي چې تا ټوپې په پوزې خودي او د پوزې سر ته درا رسولي او په بار ملک ناس وي چې مولا دې د امن خبره وکړي راشه تیمو کته کولای شي او ته دا مړ قوم را پاسولای شي نو زما منبر ته خالی دی راشه زبدي په خپل منبر باندې کینم خپل منبر نه ته چې کم منبر وي دا هغه منبر د پاره بزد علماونه دا هغه عالم نه بزد تعالی هغه منبر عالم د مفتی تقی په منبر دی کینم راشه را پایسو د شیخ محمد ادریس په مسجد کې د مخکی کوم راشه دا خدای هغه برکات دی چې دا خلک دومره کړي چې مسجد ته رحمت کړي کستا پلاس کې شو کنه کستا پلاس کې شوند خزونه به موته ته په امن نه را پاسي او نه ته امن پیجنې ته امن وېسته چې کوم هستیان قربانیان ورکړي هغه باندې سترګې پټی کا ته امن دی ته چې جلاکان محفوظ شي کزما وسو طاقت راغه د بجلیګر مولوی سه بال پاس دي دا اجلاګان بل اول په سر زده د خپې د غټو غوتونو زوړندوم او د سر ته بوله غټه نیسم او چقوم به امن خبرې کې
مشاورت کو راځه ته مخامخ د بی حیا او خزو سره راځي زه هر سار 6 بجې راځم ته ما ته ورځ وخایا ما واتس اپ هر څه به تاسو میلاو شي کسان نو رابطه وکړي چې په کوم پلیټ فارم هم زما د الفاظ درځي زما سره شمه ته من طریقه وخایا که تاسو معلومه ته ما ته وخایا که زه د امن خبره ماته وي نو سیب ما ته ستاره قوم حقیقت معلوم دی چې لس منټ د قرآن درس ته نشي کېناسته اب سینه سه پیش کی د امن د پاره اب د باغی په خلاف سره اوزي هغه د ظالم په خلاف باندې سره اوزي دا ستا ډیموکراسي دی اپنے پاس سنبھال رکھو